مونږ د نبی علیه السلام سره عشق نشته دی، ته وایې شته مې، زه هم ستا اخلاق کور د هغه په شان دي؟ وایي نه. نو هم څنګه دی عشق دی؟ ته خو کور، تا نه خو کور خلق سم تنګ شوی دی، ته د بیبي سره څه روابط کوي؟ ته د امام الانبیا پیروکاری؟ نه، ستا کور کې اخلاق څه دي؟ د بیبي سره، د بچو سره. مونږ وایو ابو هریره رضی الله تعالی عنه، دا په کبارو صحابو کې د مشرانو کې، مونږ ورته وایي ابو هریره تا به ډېره ناسته پاسته کړي چې مخ یې ښکلی و، چې ښکلی و مونږ ته یې لږ د مخ نه وایي، مختصر انداز کې راته ووایي چې څنګه و امام الانبیا. ابو هریره فرمایي رضی الله تعالی عنه چې د امام الانبیا سره به نږدې ناست پاسو، وی کانا کأن الشمس تجری فی جبهته، وی زه به درته نور څه ووامه، خو چې نبی علیه السلام ته به سړي داسې د مخ ته به یې کتل، تا به وی چې د انور یې په دې مخ کې ځي راځي داسې، کأن الشمس تجری فی جبهته، د انور به یې په دې مخ کې داسې ته راته، تا به وی د انور د ده په دې مخ کې پړقېږي. دومره ښایسته انسان، دومره ښایست رب العالمین ورکړی، دومره ښایسته انسان، زمونږ او ستاسو د امت پیشوا، زمونږ مقتدا، زمونږ د آخرت ښکلا، زمونږ د آخرت شفیع. اخلاق یې څنګه و؟ عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی لږ کورنۍ حالت یې درته نه بیانومه چې کور به یې څه چل کوو. مونږ وایو ولې نه؟ عایشې رضی الله تعالی عنها مونږ خو وایو چې امام الانبیا به کور کې څنګه و. نو مونږ خو اوس د دې علماو باره کې دا خیال دی چې دې ته به یو 3 بالښتونه پراته یو سم خواله به یې څوک راتلی نه شي او د دې به کور څه حال یو. هغه وایي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي د امام الانبیا د کور حالت غواړئ؟ وایو وی ما سره به کور کې کار کوم. هغه د کور حالت غواړئ؟ ما سره به د کور په کارونو کې امداد کو، ما سره زی جارو کړی د امام الانبیا، ما سره کور جاړو کړی، کور هغه نه به څوک تنګېده نه، هغه به په چا بوج کېده نه، اب دسی زندگی تیروله دسی نو. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی غرمه اوده شوی و، د غرمې خوب به یې کو او مونږ به دې خوب کې خلل نه پرې باسو، ځکه دا خوب به ډېر اهم و د امام الانبیا. وی اودو دې کې یو زنانه راله بوډۍ، دروازه یې وټکوله، چې رادنده شوه او خبرې یې وکړلې، نو امام الانبیا په کټ کې نیغ کېناست. ما دا خو خوب یې ډېر قیمتي دی. وی د دې زنانه اواز یې واورېد، پاسېد، هغه زنانه یې کېنوله او چې روسختېدله تحفې او تحایف یې ورکړل. یو خادم یې راوغوښتو، وی دا زنانه د کوره پورې بوځه. خادم یې ورسره ملګری بیا سملاس وی ما وی چې ماښام به تې تپوس کوم، ستا خو خوب ډېر اهم و د دې ټیم، ته ولې راپاڅېدلې او دومره تحفې او تحایف بیا خادم ملګری کوه، وجه څه کېدی شي؟ ما وی چې اوس ارام وکړي ماښام به تپوس کوم. خو چې ورلم د امام الانبیا اوده نه ویښ سوچ یې کوم. ما وی هسې ویښ دی. ما ورته د الله حبیبه دې زنانه ته ډېره توجه ورکړله او تحفې او تحایف یې ما ته چې دا خبره مې ورته وکړله، وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ژړا شو. ما د الله حبیبه ولې؟ وی چې عایشې دا زنانه به راتلله چې کله خدیجه ژوندی وه رضی الله تعالی، دا به د هغې خواله راتلله، هغې به ډېر دار و مدار کو. نو چې نن ما د دې اواز واورېدو، عایشې ما ته نن خدیجه را یاده شوله، خپله بیبي مې مخې ته شوله، ما ته د خدیجې هغه تعلق را مخې ته شو او خدیجې به ډېره ملازه کوله. نو ما ته نن هغه رشته را یاده شوله، ما یې ځکه ډېره ملازه وکړه. ستا چې بیبي وفات شي بیا وروستو څه حالي؟ زه دا نه وایم چې واده زر مه کوه، ښه خبره ده واده زر کوه، خو هغه بله بیبي خو بیا ختمه، قصه ختمه، بس د مرګ سره خبره ختمه. هغه څه کوي د هغې بچوی بیا څه حالي څه؟ ته د امام الانبیا د سنتو پیروکاري. یو جهاد کې ډېره
فتح او چې وشوله نو ډیر مالی غنیمت حاصل شو. چې مالی غنیمت حاصل شو نو یو زنانه پکې صحابه کرامو ته وایي ستاسو دا پیغمبر زما رور دی. ګورې نبی علیہ السلام په صحابه نه بیا زنانه پکې وایي چې دا پیغمبر زما رور دی. وی زما خو خور نشته. وی ناغه دعوه کوي چې زما رور دی. وی رای ولای چې راله د الله حبیب ورته ته زما خوري. وی آو. وی ته څوک وی زه شیمه یم او د حلیمې لور یم او حلیمې تاله پی درکړي نو ته زما رضایي رور نه یې؟ ته ما لبولی نه یې؟ یو ورځ مې خپلې مور ته وې اله به بیزي شړم چې دا رور مې را سره ملګری کړي. نو مور یې ورته وی ته به ده ته ګوري که بیزو ته به ګورې؟ وی نه ما سره دې پرېږده وه ما ډېر کمالات په ده کې لیدلي دي. مور یې ورته وی څه کمالات؟ وی یو ورځ را سره دې غېږ کې و او وریځ به مې د سر د پاسه روانه او یو راهب مې ولیدو چې نبی علیه السلام ته یې وکتل ډېر راکوټ و. ما ته یې وی چې دا هلک ماله راوله چې ما بوستو نو ما ته یې وی چې د ده نه به عظیم شخصیت جوړېږي دا ماشوم نه دی. او یې دا لا څه کوي؟ وی ما سره غېږ کې و او ما دا ګړي بیزي خورې کړې وې سر لا. وی چې لږ ټیم وشو نو دا ټولې ګړي بیزي راټولې شو. ما دې څه کوي؟ وی هغه ټولې ما نه ګیر چاپېره ولاړې وې د ده مخ ته یې کتلو. ګړي بیزي به ټولو ده ته کتل او زما نه به ګیر چاپېره چې دې بوزم نو ګړي بیزي د ده نه ګیر چاپېره ولاړې وې ما سره دې پرېږده. ګورې نو شیما ورته وایي د الله حبیبه زه ستا خور یم ما سره یوه نښه هم شته دی تا په ما یو چک هم لګولی و د هغې داغ هم شته دی. چې امام الانبیا دا خبره واورېده په ژړا شو. څادر یې خور کو ډېرې وجړل. وی تحفې راوړی تحایف راوړی. هغې وی د الله حبیبه یو درخواست مې بل قبول کا. وی څه؟ وی زما د خاندان چې څومره زنانه او نارینه قیدیان شوي دي وی دا ټول آزاد کا. وی ټول مې فری آزاد کړل. ځئ صحابه کرام د الله حبیب ته وی ته ولې جاړې؟ وی صحابه ما ته خپله مور را یاده شوله ما ته خپله د پیو رشته را یاده نه شوله. ما ته نن حلیمه مخې مخې ته کیږي. نن ما ته د پیو رشته رضاعي مور زما یاده شوله. نن ما ته یوه رشته یاده شوله. تا رضاعي مور چېرته لیدلې ده؟ تا سوچ کړی چې ما له چا پی خو به نه را کړي؟ زما خو به رضاعي مور نه وي. لکه رضاعي مور څه کوي؟ نسبي مور چې پی هم ورکړي او پیدات هم وي د هغې سره نن څه رویه ده؟ کور کې د مور سره څه رویه ده؟ نن پیدا به یې تې یوازې رضاعي نه نسبي مور ده اومې پی درکړي دي اوم ستا کور کې ده. نن د هغې سره ستا څه رویه د خور سره ستا څه رویه ده؟ امام الانبیا چې رضاعي خور ولیده نو وایي چړل. وی ما ته د رضاعت رشته را یاده شو ما ته زما رضاعي مور را یاده شوله. ستا د رضاعي مور سره د نسبي مور سره نن څه حال دی؟ څه میندې نن تندې ټکوي که نه ټکوي؟ میندې نن د الواد نه فریاد کوي که نه کوي؟ نو ته څنګه د نبی علیه السلام په سنتو باندې روانې؟ مور نن فریاد نه کوي؟ مور به خفه کیږي نه؟ بچی جدا کیږي که نه ټول جدا شي؟ هغه مور او پلار یې په ډاګه ناستې وي موږ پکې د چا سره به یو لکه. هغه یو ورته وایي تاسو چې د چا سره خوشحاله یې؟ وي تاسو به یې د سره یې. هغه پلار هم خوشحاله شي هغه مور هم زه وایي د سره به یو. مطلب دا چې د هر یو سره به خوري او څکي هغه بیا د یو سره هم ونه خوري وڅکي. ښه ما ته خپله دا مسله د یوې زنانه د طرفه راغلې وه. وی مولي صاحب 2 زامن مې جدا شوي دي. ما ته وی ته پکې د سره یې؟ نو وی مولي صاحب بېګا شپه په تمه ومه چې د ده د ښځه ډوډۍ راوړي. ما وی د ده دا به راوړي. وی زما دې د الله په ذات قسم وي چې په ما بېګانۍ شپه وږې تېره شوې. د دې مور تپوس په الله د چا نه کوي؟ دا بچې به دې قبر ته کوزیږي که نه؟ دا بچې دې حج او عمرې له څه له ځي؟ دا بچې دا مدرسې ولې چلی؟ څه له مدرسې چلی؟ څه له دې تبلیغ له ځي؟ څه له دې حجونه او عمرې کوي چې کور کې د مور دا حال دی؟ الله به د دې مور د نفقې تپوس کوي. دا وږې شپه چې ستا مور تېره کړې د دې تپوس په الله د چا نه کوي؟ نو چې دا وروڼه تقسیم وکړي دا زامن نو دا پلار یې په ژړا شي. نو موږ دې پلار نه تپوس کوو. موږ وایو پلاره ته ولې ژاړې؟
نو پلاره سړه نری شوی چې عمر تیر شوی هغه وی مولي صاحب یو داسې وخت و چې دا بچي زما واړه زه خو لوی وم نو دا یو بچی راشي وي دا زما ابو دی نو دی غېږ ته یې وخېږي نو بل راشي وي دا زما ابو دی ته ترې اپله شه نو په دې پلار باندې جنګ یو وی زما ابو دی بل وی زما ابو دی بل وی زما ابو دی تاسو لیدي نه دا واړه چې کله دا دغه جدا کېږي بیا که نه دا زامن و دا پلار یې بوډا شوی نو چې دی جدا کېږي که نه نو یو چې مونږ ولا تقسیم وکړو نو مونږ وایو دا پلار د چا دی پکې لکه نو یو وی دا د ده پلار دی هغه بل وی ستا پلار دی هغه بل وی ستا پلار دی نو پلار وی هغه وخت چې یو به وی زما پلار دی بل وی زما پلار دی نن می په سپینه ګیره یو تپلی او بل می بل تپلی پلی که نه پلی وی دا ستا پلار دی بل وی ستا ته د چا نه پیدا چې دا د ده پلار دی ته د چا نه پیدا دا مور د چا مور ده دا 2.5 کاله متیازې تا په چا کړي دي په دې مور دي نه دي کړي نو مور او پلار بیا یو بل تپلو دا یاد ساتئ یاد د دې علماو نه تپوس وکئ د دې مفتیانو نه تپوس وکئ که یوازې په حج او عمره خلاص شوئ نو ماله نوم بدل کئ که یوازې په تبلیغونو خلاص شوئ نو ماله نوم بدل کئ که یوازې په مدرسو چلولو خلاص شوئ ماله نوم بدل کئ رضا الرب فی رضا الوالد دا د رب اټلی قانون دی رضا د رب په رضا د پلار کې ده چې پلار خپه دی زه خپه یمه که پلار خوشحاله دی زما د طرف نه اعلان د رضایي دی هسې به دعاګانې کوي نز قبلیږي زما دا دومره مدرسې چلول علقمه رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله مبارک صحابي دی په یو تالی خوراک کړی دی دا هغه د زنکدن حالت شو کلمه وی نشي ویلی نبی علیہ السلام صحابه لیگی کلمه ورته وه کلمه وی نشي ویلی کلمه صحابه کرام رالل وی د الله حبیبه اخو کلمه نشي ویلی وی ښه مور پلار یې ژوندي دي وی او د الله حبیبه مور یې ژوندی ده وی راوی غواړئ د علقمه رضی الله تعالی عنه مور راله پیر که خاخستی خو مورید لپستی وی مولی سے پلار میں منځونه نه کې زوم نه به کې د هغې حساب به ورسره الله کوي ته دغه حساب مه کوه مولی صاحب د پلار مې ګیره نشته ډېر بدعمله دی هغه حساب به ورسره الله کوي ستا دپاره ډېر څه دی نه دی کوي مونځ دغه حساب ورسره ته مه کوه دغې دپاره ته نه یې راغلی نبی علیه السلام چې د علقمه مور رالله وی د علقمه مورې ستا د دې بچي څه حال دی وی کثیر الصدقه وی زما د بچي مره صدقې چا نه دي ورکړي کثیر الصلاة زما د بچی مره منځونه چا نه دي کړي کثیر الصوم زما د بچی مره روجې چا نه دي نیولې روجې شته منځ شته صدقه شته وجه څه ده چې بچی دې کلمه نه وایي نبی علیه السلام ورته وایي د علقمه مورې ستا سره یې څه حال دی ته ترې راځئ د مورې یوه رکوټې غونته ګیله ښکاره کړله د والو نه ګورې اوس خو له خلکو لاس اخپې مات کړي والی زخمیان کړي پراته دي مورې وی د الله حبیبه زما د علقمه بچي نه یوه ګیله پرته ده دې اړه کې وی څه ګیله ده وی ګیله مې دا ده د الله حبیبه چې زما عزت ته یې لږ ټیس رسولی و ښځه یې راباندې اوچته کړې وه لږه او زه یې لږه کوزه کړې دقه ګیله مې د ړنه نه وځي مور دا پیسې نه غواړي مور دا مال نه غواړي مور وی مال په کور کې ملکی راکه زما د مشري خوښه ده پلار وی مولی صاحب مال مشري راکه که ته ډېر لوی عالم یې خو دا مشري مې هسې خوښه ده دا په تا چې حکم کوم دا راله خوند راکوي دا تا چې کارونو له لیږم پټي ته دا راله خوند راکوي مولی صاحب نو موږ وایو پلار او مورې چې تا له خوند درکوي نو ستا شوه ته ملک او زه دې ته حاکم او زه دې محکوم نبی علیہ السلام ورته وی د علقمه مورې دا بچی دې معاف کړه وی معاف یې که د زنکدن حالت یې دی کلمه نشي وی مورې وی د الله حبیبه ما معاف کړې نبی علیہ السلام صحابو ته ورشئ کلمه ورته ووایي صحابي راغی وی د الله حبیبه چې دلته مور وی چې ما معاف کړی دی د مور د الفاظو سره متصل علقمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نبی علیہ السلام صحابو توایی وورئ صحابو
د علقمه جبه د مور خفګان نیولې وه، دا د مور خفګان نیولې وه. یقینو که ورته دا پټکي ټینګېږي، دا درته حقیقت وایم. یقینو که ورته دا مدرسې ټینګېږي او ستا حجونه او عمرې ورته ټینګېږي، که یوه پیری دا لاس داسې کړل بیا به څه نه. نو دا د امام الانبیا کورني اخلاق چې مور قدر رایاده شوله رضاعي ټول قیدیانې پرېښودل، وې ما ته نن زما د مور رشته رایاده شو. د نبی علیه السلام په سنتو به عمل کوو.